اے عافیہ صدیقہ نن محمد بن قاسم دنیا ته راتلونکی نه دی ته دغلته په آرام کښېنه نن اسلام د غیرت درس نه ورکوي نن اسلام د امن درس ورکوي ته دې قربان شو چې زموږ امن خراب نشي نن نوجوان په گیم کې موجود دی هغې سره ټیم نشته دی چې یاره روټۍ وخوري هغه په گیم کې سر ښکته کړی دی هغه روټۍ که نه دی اوزګار نن عافیه صدیقه د محمد بن قاسم په انتظار ده هغه محمد بن قاسم چې د عربستان نه راپورته شو په هندوستان یې حمله وکړه د څه دپاره صرف د یو اسلامي خور دپاره چې د راجا داهر په قید کې وه د عربستان نه په کومو حالاتو کې راغې عربستان کې فوج موجود نه مرکز کې فوج نه څه د طارق ابن زیاد په قیادت کې په سپین کې جنګېدل څه د موسی بن نصیر په قیادت کې د کفر مقابلې ته ولاړو او څه د قتیبه بن مسلم باهلي په قیادت کې د کاشغر او د ترکستان په میدانونو کې جنګېدل په مرکز کې فوج نو خو محمد بن قاسم سره هغه طاقت او هغه وسله او فوج د ایمان موجود و ایماني جذبه موجوده وه د 12,000 د فوج سره د 6 لاک فوج مقابلې ته را روان شو او راجا داهر له شکست ورکه او خپل اسلامي خورې آزاده کړله نن بیا عافیه صدیقه وایي چې کله به محمد بن قاسم راځي خو نن محمد بن قاسم راتلونکی نه دی نن نوجوان په گیم کې موجود دی هغې سره ټیم نشته دی چې یاره روټۍ وخوري هغه په گیم کې سر ښکته کړی دی هغه روټۍ که نه دی اوزګار ای عافیه صدیقه نن محمد بن قاسم دنیا ته راتلونکی نه دی ته دغلته په آرام کښېنه نن اسلام د غیرت درس نه ورکوي نن اسلام د امن درس ورکوي ته دې قربان شو چې زموږ امن خراب نشي نن هغه صلاح الدین ایوبي نشته چې مسجد وزیرخان نارې وایي یاره زما په دغه وجود باندې فلمونه دغه جوړیږي دلته کې ډانسینګ کېږي دلته شوټینګ کېږي د ډرامو دپاره دغه ډمان راځي څه شو صلاح الدین ایوبي چې هغه جنډه د اسلام پورته کړله او په بیت المقدس یې ولګوله نن بیت المقدس هم نارې وهي کوم ځای کې دی صلاح الدین ایوبي خو ای بیت المقدسه ای مسجد وزیرخان نن صلاح الدین ایوبي نه پیدا کېږي ولې نن نوجوان نسل چې دی هغه د کنجرتوب نه وزګار نه دی هغه د ډمتوب نه وزګار نه دی